حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے قریب 12 کالا حکومت کرے ہو. اس کاش چې مسلمان قوم د خلفاء الراشدین او د دور د حکومت نه خبر شي چې د دوی د حکومت چې د دوی کور به څنګه د دې حکومت چې د هغه په کم ځای کې کېده نشست و برخاست به څنګه خلکو سره ملاوېده به څنګه کاش چې مسلمان دنیا د دینه خبر شي او د مسلمان دنیا حکومت د ملک په دغه طریقه شي چې کومه طریقه د خلفای راشدین و. نو عزیزانو مسلمان قوم به ال بیا مسلمان قوم شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم با کلا کلا د دې اهتمام کولو چې ما سره مرګري داسي وي چې ما ته څوک تکلیف نه رسي. نو دا ذمہواری الله پاک په خپل واغستا چې والله يعصمك من الناس. الله پاک بتا د خلق و نساتی فکر مکوا. عزیزانو هر سړی ته دغه عقیده پکار چې د خپل دور کې چا سره ظلم نه کړي زیاته نه کړي. نو والله يعصمك من الناس دا هر چا د پاره دی. کتا سو ګورئ چې د چا وخت پوره شي کلاشنکو په ور سره لوی ګارد ور سره او د ګولای نشانه شي او د مړ شي. سوال نه پیدا کیږي چې کم وخت الله د چا د مرګ د پاره مقرر کړي او هغه وخت به ضایع نه. هغه وخت له به ټیک غشه در رسی او ستا په سینه کې به لګي او تب مړ کی. دا هم د قران کریم وعده ده چې اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. چې اجل راشي او وخت پوره شي هغه یو سکند نه مخکې کیږي او نه رستو کیږي. یو سکند. نو عزیزانو دا هغه خلقو چې په یوازې ځان به ټول شپه په خپل رعیت کې ګرځیده او عقیده به دا وه چې اسنه چې زما په دور حکومت کې چاته تکلیف ونشي څوک بیمار نه څوک اوګه نه وده شوی د هر چا د دروازې تبع غوږ نږدې که او دا کوشش به چې د دې کور د فریاد आवाज خو نه روز. نو عزیزانو که دا رنگ په مونږ کې راشي نو مونږ به مسلمانانو علی چې دا رنگ سو پورې مونږ کې راغلی نه په دې تشه نامه باندې د اسلام غاوره کېږي. ما تاسو ته پته ده حدیث کې راځي
یو سړی چانه قرض واغستو او ورته وی چې فلانه ورځ باندې به زه تا ته دا قرض راوړم. فلانه ورځ چې رااله دا سړی د دریاب غاړې ته ووتو چې زما قرضدار به اوس را رواني په کشتۍ کې براشي او زما پیسې برای. څوک چې قرضدار یو هغه د دریاب غاړې ته راووتو کشتۍ نه وه. سوچ کوي چې بار الہ دا به اوس کېږي څه وعده خلاف کېږم ایس نو یو لرګی را مات کو او دا هغه لرګي د منځې سوری کو او هغه پیسې پکې واچولې او ورسره یو چټو لیکلو چې یا الله دا شی چې ما ته چا راکړی و ایس وسیله نشته چې دا ورورسوم. خدای ته په هر څه قادر یې. دا هغه لرګي خوله یې بند کړه او دریاب ته یې لرګی ور واچولو. دریاب ته لرګی ور واچولو نو دا سړی د سیند په غاړه ولاړ دی چې ګوري دریاب کې هیڅ کشتۍ میشتۍ نشته خو یو لرګی پکې را روان. خیال یې وکړو چې دا لرګی به راونیسمه دا به کور ته یو سم په کار به راشي قرضدار خو مې رانه چې لرګی کور ته یوړو چې خوله یې وله پرانیسته هغه چې څومره پیسې هغه ورکړې وې اتې راتوی شو او چټ ورسره لیکلی په خدای قسم چې ته د خدای شي دریابونه به تا دپاره منی اډرې وړي. نن ستا منی اډرې خو په ډاکخانو ځي چا باندې چې اربونه روپۍ خرڅ دریاب به ستا منی اډرې کړي. د سلیمان علیه السلام حکومت چې مارغانو به خطونه وړه که نه به بلقیس بادشاہ ته چا خط وړی هدهد مارغه وړی. بیا د بلقیس بادشاہ خبر چا راوړی سلیمان علیه السلام ته هدهد مارغه راوړی. دا میږي دي میږي په دې میږو کې مستقل حکومت ته د سلیمان علیه السلام تخت په هوا روانو او د میږو بادشاہ حکم وکړو چې یا ایها النمل ادخلوا فی مساکنکم اے میږو سړو ته ننوځئ لا یحتمنکم سلیمان و جنوده. سلیمان تخت تیریږي هسې نه چې چرته پیمال هم نه کړي. اوس دا خبر ټلیفون خو نه و ټلیګرام نه و فکس نظام نه و. نواز شریف چې تشریف راوړو پاکستان ته نو فکس یې جوړ کو چې چاته څه تکلیفي نو ماته فکس کوئ. فکسونو نظام یې جوړ کو نه فکسو نه ټلیګرامو نه ټلیفونو هیڅ نو هوا وا. دا د میږو د بادشاہ حکم چې دی میږو ته دا هوا یوړو سلیمان علیه السلام ته په غوږ کې وکړو چې دا حکم د میږو بادشاہ خپل رعیت ته وکړو چې تاسو سړو ته ننوځئ لا یحتمنکم سلیمان و جنوده. سلیمان علیه السلام به تخت کې دی تخت کې خو او د میږو بادشاہ راوغوښتو ویل تا ولې دا خبره وکړه چې لا یحتمنکم سلیمان و جنود. زه ظالم یم د میږو د بادشاہ عقل ته ګوره نه په نارای توبه سورې شه د پاکستان بادشاهانو د دنیا بادشاهان په نارای توبه سورو شه د میږو د بادشاہ عقل ته ګوره
او زمون عقل تم ګوره، زمون خبرو تم ګوره. زمون په دې صوبه سرحد باندې بادشاہان تیر شوي. یو بادشاہ ما سره په جرګه کې تلو، د 302 جرګه وا. نو د مړي والا ته وایي چې مونږ راغلي یې او تا ته راغلي یې او ته جوړه دې سړي سره وکړې. ما ورته په خوله لاس کې په آرام کښېنه، په خبره نه پوهېږي. څوک چې چا سره جوړې کوي یا د جوړې خبرې ورسره کوي دا کوي یې تاسو د خپلو خبرو ته ونه ګورئ. همدغه خلک دي مونږ کې بس پیسې او دولت ورسره راغلی دی او خر نه سړی جوړ کړی. غریب سړی خو که ډېره مقلمند دي او ډېر هوښیاري، د هغه خبره څوک چا اوري چې په یو کنجکه باندې. لکه رحمان بابا وایي چې لیونی شوندن می یار لیدلی نه دی، لیونی شوندن می یار لیدلی نه دی، ما د درس جهان سردار لیدلی نه دی. معلومیږي دا چې د بار وخت کتو د به کتو. اوس دا د حال خبرې دي. دا زمونږ د زمانې مولیان صاحبان چې دي کنه دا په قال کې دي او دا د حال خبرې. دا پوښتنه ورشي د دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه نه وکړي. د شیعو یو ډله ورته راغله ویل مونږ به جي مسلمانان شو خو که مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ځان وښیي. هغه ورته په خوب کې ویل په خوب نه بچیا په ویښه به درته وښیم خو که تاسو مسلمانېږئ په ویښه. ویل دا خو به لوی ساده نانو ته ما لیدلې ده هلته څه ډیری غوندې دي داسې شیعګان ورپسې دي او د مخکې دی د ډیری نه چې واوړې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او 4 واړه یاران ورسره ولاړ. ویل دا وګوره د سپاټک یم شپېته اتیا شیعو ټول مسلمانان په ویښه. که په خوب کې وګورم داسې دی لکه چې په ویښه دي لیدلی. من رآني فی المنام فقد رآني ان الشیطان لا يتمثل بي. چا چې زه په خوب کې ولیدم نو زه یې ولیدم ځکه چې شیطان زما په شکل ځان نشي جوړولی. شیطان په هر شکل ځان جوړولی شي، هر څه کولی شي، دا نشي ویلی چې زه محمد یم. دا اجازت شیطان ته نشته. من رآني فی المنام فقد رآني ان الشیطان لا يتمثل بي. په خدای قسم چې په ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم توفیق خلکو ته ملو شي. په ژوند نو رحمان بابا وی چې لیونی شوندن می یار لیدلی نه دی، ما د درس جهان سردار لیدلی نه دی. ساقی نشتا چې یو جام د میورا کی، ساقی نشتا چې یو جام د میورا کی، بے ساقی میں جام تیار لیدلی نه دی. زر خرسیگی د نسب پختنه نشتا، زر خرسیگی پیسہ و دولت خرسیگی، شکل ته نه ګوري، بوتار ته نه ګوري، خبرو ته نه ګوري، نسب ته نه ګوري، پیسې ته ګوري چې دولت ورسره. زر خرسیگی د نسب پختنه نشتا، په جرګه کې مې نیستګار لیدلی نه دی. چې پیسه ورسره نه وي خود غریب دی، چې پیسه ورسره نه وي خود غریب دی. ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی.
غریب سړی کده 1 کروڑ روپو خبره وکي دا خلک ورته څه وایي دا ټیسټي ځکی خانان اوس په پاکستان کې خانان لا چرته خان خان دی خان ټکی ترجمه د دې مليانو نه تاسو کوي چې دا نامه په دې ډله چای خي دارباب ټکی ترجمه مليانو نه تاسو کوي د نواب ټکی ترجمه مليانو نه تاسو کوي خان زمونږ دی بالا مانای کوم داسې کور نه چروزی پردي دکان ته ګوري چې چا به د کاوي چینک راوختي چې یو پیاله زموسکم دا ځکه چې پکې اوسېږي نو کاوي پیاله بلاس کیونی سو دا کوي نظر خرسیږي د نسب پختنه نشتا په جرګه کې مې نستګار لیدل نه دی چې پیسې ور سره نوي خود غریب دی چې پیسې ور سره نوي خود غریب دی ما غریب سره خيار لیدل نه دی زه رحمان د محمد د درخا کروب یم زه رحمان د محمد د درخا کروب یم نو ما یو بل داسې دربار لیدل نه دی بیا څه وایي نن دورايه مې دلبر مخې راغی د یفتح په شان ښکلی بشر راغی ما یې مخته په زیر زیر کتلی نه و ما یې مخته په زیر زیر کتلی نه و چې یې مخ په کفن پټ کړو ارمان راغی خلق زه په زه جامې وینځي اختر دی خلق زه په زه جامې وینځي اختر دی په ما هغه ورځ اختر چې جانان راغی خلکو ډک جامونه نوش کړه د شرابو خلکو ډک جامونه نوش کړه د شرابو جام زما د لاسه پرېوت چې ور راغی اصحاب مې واړه ستوري د اسمان دي اصحاب مې واړه ستوري د اسمان دي اے رحمان محمد دی پکې بدر قمر راغی صحابه الله اکبر په خدای قسم دو خبرې دي دو یو دې صحابه وتا د پیغمبر په کتو او داغه په زیارت او پاغه د ځان او مال قربانولو برکتو چې په دنیا کې ورته خدای پاک د جنت زیره کړي په دنیا قرآن په دې گواه دی وګورئ رضی الله عنهم ورضوا عنه اے پیغمبر ټول صحابه دې پوي کا چا چې تا ته د ایمان پسترګو کتلی دي نو رضی الله عنهم ورضوا عنه زه د دوی ناراضي مو دوی د زمان ناراضي د دې وجه څه د دې وجه داوا چې د دې تمام ژوند مال حال بال بچ مړه دسی بسوکو کی دسی بسوکو کی
چې په مدینه منوره کې عقد مؤاخات قائمېده. د مکې مهاجرین او د مدینه انصار پیغمبر د دوی په منځ کې ورورولي جوړوله. ته د ضرورې ته د ضرورې ته د ضرورې ته د ضرورې. یو صحابي را پاسېد و یا رسول الله ما سره به د داسې سړي ورورولي جوړی چې ښځه یې نه وي. ولې؟ وی جي زما دوه ښځې دي په تشه ورورولۍ کار نه کېږي چې د مکې نه ستا دپاره هجرت کړی دی چې زه خپله ښځه وله ورکړم. خپله ښځه او زما دوه ښځې دي دی به کور ته بوزم چې دی پکې خوښه کي چې کومه د ده خوښه شي چې زه وله طلاق ورکړم او ده ته یې په نکاح کړم. وبه کوي. دا د کابل مهاجر راغلی په ایمان یې وایي داسې به مونږه کړي چې یو مهاجر ما سره عقد مؤاخات جوړ کړ چې زه یې وله خپله ښځه ورکړم. وبه کوي. د کابل د دولت او د مهاجرو د دولت د برکته خو نن ستا دلته د روټۍ دره کې نه لګېدو کروڑپتیان شوي. کروڑپتیان. نو زما عزیزانو دې ته خاص سوچ وکړئ چې مونږ کې ټول ژوند زمونږ فراډ او دوکه ده. قسم په خدای دی که زمونږ ودونه دي کمپلیټ دمتوب دی کمپلیټ. که زمونږ مړي دي کمپلیټ رواج. خلک بچه وي کلک بچه وي کلک بچه وي. دا ښځې نه دي که خدای پاک دوی له د چرګو مرض راولي او په پاکستان کې یوه ژوندی پاتې نه شي. دې ښځو چې کوم حال جوړ کړی پلار یې په نالت کو میړه یې په نالت کو زامن یې په نالت کړه لوڼه یې په نالت کړې. د خدای په عظیم قهر گرفتار دی دا ملک نن د ښځو د لاس. هلکانو ګوره دا آینده نسل چې کوم راوچتېږي بعضې سړی ما ته وایي دعا راته کوه بچي مې نه کېږي. ما الله دې دا چې د چا دي د دین هم خلاص دغه د ډم زامنو ته دوا پکار ده. دوا کوه چې به دې نه به چې کوم خنزیر بچی پیدا شي چې د هغه نه به څه شی جوړېږي. دې نه پس په لاره ځې سم شی نه ګورې غوږونه دې سم شی نه اوري زړه دې سم شی نه محسوس کوي. یو عظیم عذاب دی چې په دې ملک نازل. دا د چا د لاسه؟ دا د دې عوامو د لاسه او د دوی د انتخاب د لاسه او د حکمران طبقې د لاسه. ته اوس ما ته ووایه چې د صوبې مشر هغه راځي او د جینکو د سکول او ابتدا کوي او افتتاح کوي. دا څه سړیتوب؟ تیرو ورځو کې دلته یو میټینګ و پکې یو پراپاسېد ویل څومره ظلم دی چې په بالا ماڼۍ کې د جینکو سکول نشته تر اوسه او څومره زیاتې دی. بس زه پې راپاسېدم ما چې دا کوم سکولونه دي دا دې خدای هلاک کړي. ته لا پکې د جینکو سکول غواړې کښېنه. دا ډېر لوی ظلم دی چې د جینکو. اوس خو تعلیم اډو کوئ ما اوس خو سبقونه په بچو مه وایئ چې چپچاپړی ورته لګوئ چېرته دکان ورته وباسئ چېرته ریړه کې سبزي مبزي ورته ورکوئ چې خرڅئ یې. اوس تعلیم دی بی اے ایم اے ایل ایل بی ڈبل ایم اے هغه لګیا دي په
جونیئر کلرکای پسې ګرځي او خره راوچت کړي دي هغه کمشنران او ډیپټي کمشنران او ډیپټي سیکریټریان لګولي ځکه چې د پی ټي استاد خپلوان دي نو چې دا بای خپل وي دنه ناراضه او کله بابا خپل وي په بارام کې نه په ملک کې دي نشته نو ملک ټول د ابای په خپل پلاس کې راځي د بابا د خپلوانو ځای پکې نشته عزیزانو کوم کې صحیح اسلام او دین راغی او صحیح مذهب را باندې راغی د ابوبکر او د عمر او د عثمان غوندې را کې راغی حضرت عثمان د قتل لوی سبب چو لوی هغه داو خلک په دې مخالف شي چې کوم سیټ به خالی شو نو حضرت عثمان بکته چې دا سیټ دا زما دشمن خچلول شي او که زما دا خپلوان خچلول شي ان به خچلول شو نو دشمن به پاغه سیټو لګولو خپلوان ته به چې تد دې اهل نه نو خپلوان ټول په دې برخلاف شي د قتل لوی سبب داو او لوی وجه داو هغه به وی چې خبره دلته زما د رښتې نه ده خبره د ملک د چلولو ده د ملک چلولو اهلیت زما په دې دشمن کې خده نو دشمن به پاغه ځای ولګولو او اهل به خپلوان به نه لګول دا سبب د قتل نو عزیزانو الله پاک دې فضل وکي زمونږ په دې ملک باندې او خدای دې څه د خیر اسباب ورته پیدا کړي او د خدای په لوی کرم بکیږي په عقل ګرانه د زما د آشنا مینا زما عقل چې دی هغه خو بالکل مایوس دی چې زبم کینی په خپل ژوند باندې دا ملک او دا قوم په دین آباد وګورم دا څوک چې چغې مغې وای کنه دا قسم په خدای دی چې خپل لیډري چمکاوي چې ملکی نظام راولي داسې راولي لکه په 24 غنټو کې په کابل کې د طالبانو نظام راوست مونږ سره مالت کې کابلیانو سیږي نو ګیره پرې لکه دا ولي ول کابل ته ترم بي ګیره سړې نه پری بي ګیره سړې ول چې ګیره نه ټاک دی غوګونو نه وباس آزانو شي مجال شته چې په دکان څوک ناس نو دغه سه نظام د خدای په دې پاکستان امراولي د خپل حبيب په خاطر اوګي خيو نهر خيو بربند خيو خدا ملک د خدای په دین آباد کی او صحیا او غیرت او شرم دې پکې پیدا کی وا عزیزانو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ بیان استاسو په مخ کې خبر داوا چې د حضرت عثمان په دور حکومت کې زیات تر چې دی اغنا خپلوان خپو او داغه لوی وجه داوا چې کوم ځای کې با یو ولایت خالی شو نو هغه د پاره به امیدوار دو کسان یو به د حضرت عثمان رشتہ دار او یو به د حضرت عثمان مخالف
حضرت عثمان به یو سوچ کولو چې دا منصب چې دی دا زما دا رشتہ دار خچلولی شي او که زما دا دشمن خچلولی شي. ځکه چې سوال دلته د خپلوۍ نه دی او نه سوال د رشتې دی، سوال د دې دی چې دا منصب چلولی څوک ښه شي. نو چې دشمن به هغه منصب ښه چلولی شو نو دشمن به هلته ولګولو او رشتہ دار به پرېښود. په دې خبره ته نه خپلوان خفه وو. عزیزانو نن تاسو په دې ملک کې وګورئ، دا ملک تباہ ولې دی؟ دلته سوال د دې نه دی چې دا منصب چلولی څوک ښه شي او دې دپاره ایماندار څوک دی. دلته سوال د رشتې دی او د عزیزیت دی او د قرب دی. که یو سیټ دپاره یو سړی اهل نه وي او هغه د امیر خوښ وي په هغه سیټ باندې ولګوي، نتیجه دا چې د ملک حالت ګورئ ورځ په ورځ تباه کېږي. نن ورځ IMF قرضه ورکړې وه د ملک ته، بجای د دې چې هغه قرضه د ملک په مفادو باندې خرچ شي، هغه قرضه په خوارو غریبو باندې خرچ شي، په هغه قرضه باندې د یتیمانو او د کونډو رنډو دیکبال وشي، هغه قرضه اربونه روپۍ په موټروي باندې ولګېده. د ملک ته د موټروي ډېر ضرورت و. نن ورځ وګورئ، نن ورځ د څلورو واړو صوبو ورکران د مسلم لیگ دای راغوښتي دي او د خیبر نه به روانېږي. دې ته څه وایي؟ قومي څنګه لفظ دی؟ قومی پرچم مارچ. تمام خیبر په بینرو او په جنډو لړلې ده. بیا د سلور واړو صوبو دنیا راغوخته ده. داغه ټول اخراجات چې دی هغه حکومت کوي او قومي جنډه به ورسره او دا به مارچ کوي، دا به هغه ځای ته ځي چې په کوم ځای په کوټه کې دماکه شوی. اوس دا قوم د پروردگار خکی زبسوه تور شیدن په دې پیښور کې وګورئ، تمام روډونه بلاک، تمام لارې بند دي، ځکه چې د قومي پرچم جنازه روانېږي. نو حیران په دې ما چې د دې قوم خود به کله سر ته راځي.
او دا قوم به کله د سړي زوی کېږي. ته ورشه د نوجوان طبقې چې دا د څلورو واړو صوبو را جمع شوي دي، دوی سال جوړ کړی دی. اوس قومي پرچم څه شی دی؟ او جنډه به روانه کړي او جنډه به روانه او په دیز بزي او په لاهور بزي او په سند بزي او په کراچۍ بزي او په کوټه ته برسي او جنډه بالته بیا د دماکې ځای ته سلام. دا څه شی شو؟ زما عزیزانو عرض میں داو چې سو پورې په دې ملک هغه رنگ نه راغلی کوم رنگ چې الله پاک په خلفای راشدینو کې اچولی، کوم درد د ملک او د قوم چې الله پاک په خلفای راشدینو کې اچولی، هغه رنگ چې سو پورې په دې ملک کې نه راغلی، دا ملک تباه دی. که دا غریب طبقه وګورئ، تاسو خدا مو ګورئ کنه. خلفای راشدین هغه خلقو چې د اسمان نه به ورته سلامونه راتله. دا الله پاک دومره لوی منظور نظر قوم، داغي مړی مو ګورئ، داغي ژوندۍ مو ګورئ، داغي ودونه مو ګورئ، داغي د بال بچو د قوم تربیت مو ګورئ. دا ابوبکر صدیق په دور خلافت کې هغه ته د بیت المال نه پاو اوړه د سړی په سر مقرر شوی. پاو اوړه دغه پاو اوړه د حضرت عثمانو، دغه پاو اوړه د صحابه کرامو، د بیت المال نه به پاو اوړه تله د دې کور ته او بال بچ به په گزاره کول. ابوبکر صدیق یو ورځ بیبي ورته وی چې انار ته مې لګړه کیږي، انار. هغه ورته وی چې بیبي ما سره خو پیسې نشته، کستا انار تړ کېږي نو ستا په نامه چې کومې پیسې اوړه راځي د بیت المال نه، تا ته ورځې په نیمه خېټه روټۍ وخوره او هغه اوړه جمع کوه. نو اته ورځې پس به زه هغه اوړه بیا خرڅ کړم او تاله به پې انار راوړم. اته ورځې د امیر المؤمنین بیبي په نیمه خېټه روټۍ وخوړ. اته ورځې پسې هغه اوړه چې وله ورکړه، وی دا خرڅ کوم ماله پې انار راوړه. حضرت عثمان رضی اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ هغه اوړه یوړه او واپس په بیت المال کې داخل کړ او آرډر یې وکړ چې د نن نه پس زما د ښځې په نوم باندې نیم پاوډر رالیږه. ما ته دا پته ولګېده چې زما ښځه په نیمه خېټه هم ګزاره کولی شي. چې مازدیګر کور ته راغی، بیبي ورته وی چې انار دې راوړو. وی ما خدا سي چلو چې هغه وړه چې ته په انار خورې هغه به د چا بل چا په غریب په خېټه کې پریوزي. د امیر المؤمنین بیبي وی الحمدلله، شکر دې، ډېر ښه کار دی. هغې نه پس به د امیر المؤمنین بیبي په نیمه خېټه روټۍ. نن د پاکستان بیبیانې وګورئ،
هر مازیګر نن تاسو ورشي په کراچۍ د سبلا ده صدر کې په شفی مارکیټ کې تماچاو کوي د خزو بیا یاتاباد ته ورشي الته تماشیو کوي د خزو بیا آرمی سټیډیم ته ورشي الته تماشیو کوي د خزو 50 کال وشو د پاکستان د خزو شاپینګ نه دی ختم شوی هر مازیګر خزه ګوتای په غاړه کې اچولی او مازیګر شاپینګ ته روان ا شاپینګ کې الته څه شي سرخی دا او پاوډر دی او ناخن پالش دی او پلانې قسم جوړا دا او پلانې قسم کپڑا دا اوس لا یو بل قسم غغری جامې راووت وړو زړو چې ګورې سه به غغرا غوندي اغوستي لکه په خوا به د سپینګیرو ته پته ده د لختی بچي غړې ده کنه د لختو بداسي غغری اچولې نن هغه د لختو غغری خزو اچولې او د معتبرو نه زما ګیله نشته خدای دې دا غریبان هلاک کی چې هلاک د دوی خزو اچولې اصلي د دم زامن داد کنوړی سے واس کې نه کی نو دلته یو ټیزن غوندې دغه دی دا بند باجی والا که پولیس یا د بارډر بند نشي راوسته نو هغه ټیزن بند والا راوړي وغړچې او دا د سټماري ځامن ورته مخه ته غړي سچل دی لکه خوشحالي ده الک واده ده خوشحالي ډېر خلک غړي ایو مولا چا به تاسو کول به سال ده به حساب په لوی لاور کیږي پته بلګي سبق نو زما عزیزانو دا مونږه چې څه کوو کنه دا ټول غپ ته آسه او رسم او رواج ده دا زمونږ منځونه دا زمونږ ګيري دا زمونږ حرکات سکنات دا یو غپ ده هغه ورځ یو خضر اعلی زوی ته د ویني کمیو نو هغه ویلې به ډاکټرانو ویل چې وینا ورته پیدا کوي کې نه دا مړ کیږي پسو کیږي ویلې 1500 روپۍ بیگ دے 2 بیگ ورته خيږي اخذ ما په جندا کور طرف سره راغله او واقع زوی دا چل مال پلانی خان ته دی ویلی دی له پلانی خان ته چې ورله منو 10 روپۍ راکړي بیا مې د بل خان نامه ورته واغسته ویل هغه 15 روپۍ راکړي او دا هغه خلکو د زوی ودونو کم از کم 1,00,000 روپۍ په یو ټیم روټۍ لګولې 1,00,000 روپۍ او د غریب له بچی زوی ته د وینې ضرورتونو 15 روپۍ ورکړي خیر ما ورته بندوبست وکړو نو عرض میں داد عزیزانو چې منځونو کیسو باندې کار نه کی کار داب کیږي چې ستا په مخ کې او سړی محتاج دی او ته پوهیږي چې د خدای په دنیا کې هیڅ چاره نشته او ورسره در سره دی او ته ورته بندوبستونه کې ته به خدای له څه جواب ازمونږ استاد هغه به وی چې نمازا تیرا سیاپا کرن تیروزا تے نور
नमाज़ां तेरा स्यापा करन ते रोज़ा तैनू रोए, हलाल हलाम दी तमीज नहीं की ती रोज़ा की करो होए। दग मुंजुना दिस्ता वीरू की ओ दा रोजा दे डेरा डेरा पता बांधे उजाड़ी, दखाव द बदतमीज दर की निश्ता दिस्ता मुंज बचंग की गे उस्ता रोजा बचंग। कसम पे खुदाई दे چې دا څومره پیسې تاسو په دې ودونو په خزو په سړو په روټیانو باندې لګوي، دا کمپلیټ طور د شیطان پاروان کمپلیټ دا چاله دي چې دوم ریکارڈ لے گلے یو ہمارے برخوردار کی خوشی میں آپ تشریف لائے، متمنی شرکت فلانے خان خنزیر، فلانے خان سور دا بچہ، فلانے خان خنزیر دا بچہ لاندې یو 200 کسان لیکلي هغې له په دې کونه غوړه کړي چې تا نامه مې په کاټ کې لیکلې دا دلم کې خوشحالي. څه وخت کې چې سخته در باندې رااله او تکلیف در باندې رااله، دا متمنی شرکت کې چې تا د چا نامه لیکلې ده د لورشه که نه ورته 100 روپۍ مې په کار دی وړه را کړه نشته قدرې کې دا ګیره را نه کله در به کی وای کنه دا شوپاړو لم چې راغوښتي کنه دا د ګډې دامن او ظالمانو کله به د سړی ځامن کېږي، کله به سړی کېږي. نه خزه سړی توب لري، نه سړی سړی توب لري، نه لکان سړی توب. اوس چین خو خنزیر ملک دے، کافر ملک دے، د خدای منکر ملک دے. هغه زمونږ وطن ته چرته ایټمی مال نه دی ورکړی، نه پیسې ورکوي غریبانو، پټاخې را لېږلي دي که پټاخې را لېږلي دي، هغه په حیات آباد کې خرڅېږي او دلته دا د غرمې پیدا چې دي دا دکانداران یې راوړي او پالکانو یې خرڅوي. پوی به م نه خپو کې به د ډان نارې شي. که وادی که سنت دي داسې وطن شو یا داسې ملک شو. هیڅ کار دې ملک کې د سړیتوب نه دی، هیڅ کار. اوس پکار داو چې دې قوم متفقه طور د نواز شریف نه ایکسپلینیشن کال کړی وي چې پرچم څه مطلب شو چې کروڑونه روپۍ ته پې باندې لګې او د ټولې صوبې هلکان دې راغوښتي دي او اخراجات پکې او جنډه به وړي او چې دی په کوټه کې به د دماکې ځای ته سلامي کوي. دا ټول قوم ته دا مطالبه بایکاټ پکارو، مونږ نه کوو دا کار. د قوم سال دی، د 2000 روپو د تنخوادار ځای نشته او پرچم د پاره کروڑونه روپۍ شته، د چپړاسي نوکري نشته او قوم د پاره د کروڑونو روپو خرچې شته، ایم ای او ایل ایل بی کړي دغه د پاره کلرکي نشته او د قوم د پاره د روټۍ درک نشته او پرچم د پاره کروڑونه روپۍ شته. تاسو یو ملک کې پیدا یو چې بالکل سړی توپ پکې نشته او نه په خبره پوي. حکمولیان دی او ای غواړي او وانډه ورته وکي امیر المؤمنین زنده باد. څوک پکې اعلان وکي چې دا سینیټران په بیا واخلئ خو شریعت بل په پاس کوي. شریعت بل کم ځای دی، شریعت کم ځای دی. شریعت ستاسو هغه ومه پیړۍ چې د قبر نه راپاسي چې څو پورې خوني انقلاب د کابل غوندې نه راغلی تر هغه پورې والله که په دې پاکستان کې راوړي 2-3 کروڑه دی چې په پاکستان کې حلال کړي نه او تا په دې ملک شریعت راوستو په قبر به امتیاز وکړه حلاله به شریعت ته او شریعت بل دی. ضیاءالحق شریعت په نوم اسلام شرموله او نواز شریف د قران او د حدیث په نوم باندې اسلام شرمای لګیا.
دا قوم ورسره مرګره دا قومي منبران دي پروردگار د چرګو په مرز مردار کی دغه ورسره مرګري دي دوی را تپلار کړي دي کینولې دي په خپل بیان ور کړو چې په ما د څه وخت تیر دی چې اوس په نو لبمې پوکې ورکول نو اوس په نو لا چې چا پوکې ورکړي ټول مرغه د ملک حکمرانی کول شي یا په خبره پوي بسر سره په دې شوق کې دی چې وزیر اعظم سره می تصویر راشي او صدر صاحب د لیډران دي دا په دې شوق کې دي چې صدر تارڑ سے ملاقات کر رہے ہیں اور کشمیر زیر باس آ رہا ہے اور پلانے زیر باس آ رہا ہے اول تو ګوره په دې اخبارونو د ملک کروڑونه روپے خرج کیږي کنه دي کیسې ورځ په کیسې سیوا د ډمونه د بلچا فوټوان پکې وي په دې منځ پاڼه کې وګوره د ټاپ ډمه دي چې خوخی پار اخبار د منځ پاڼه کې ګوره د ډمې فوټو وي پکې کم ملک اخبارات چې ټول ورځ د ډمو ایڈورټایزمنٹ کوي او ډمې خلکو ته کوي دغه د ډمو فوټوان بیا تاسو کورونو ته اخبارونه وړي دا د ډمو فوټوان زمون خزي ګوري هغه د ډمو وخته بیا دوی جوړ کی هغه نکونه دي خزا دا ناخن پالش ته ناخن پالش دا چې کمی خزي مګلې کمی خزي د دین او دس کیږي او نه غسل وزي نن د ملک ټوله خزي په غسل کې ګرځي دا ناخن پالش یو پلیستر دی چې د نوک د پاسه لګېدلې چې دا لري شوی دی او نوک لوندي او دس نه کیږي او نه غسل وزي نن کوړی دی او کزړی دی چې ګوري دکان به پالش کړي او سچ نو عزیزانو حضرت عثمان د قتل سازش چې په کوم ورځ شو دا به درته بیا وایم خلک خدای ته وګورئ او کنور وسب نه نو د خدای ته زاری وکي او مینت وکي چې یا الله په دې ملک کې د خیر اسباب پیدا کړه او خدای چې دا سو کې پکې نه پیدا کوي پروردگار هلاک کا خدای دوی هلاک کا خدای دوی هلاک کا او د ملک دین راولا او داسې انقلاب پکې راولا چې د ملک نظام بالکل بدل شي او کمپلیٹ دین شي پکې واخر دعوانا هذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم المحمود بصفات التنزيه والكمال نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن